بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو د تانه پاړی پورا یو اهم کاروایی کړې دی، یو منظم گروه گرفتار کړی دی چې کم به دوه هده سره نکاح کولا، واده به وکړو، پیسې به ووالي او لا بړه او به تښتېدل. همدې حوالې سره موږ د تانه پاړی پورا علي ادریش خان سره یو تفصیلي ریپورټ جوړ کړی دی چې هغه به موږ تاسو سره په اپنا ډیجیټل باندې شیر کو. ادریش خان تاسو یو کاروایی کړی دا، یو منظم گروه تاسو گرفتار کړی دی چې خلکو سره به دوه هدی سره نکاح وکړه، بیا به د هغې نه پیسې واغېستې، رفو چکر به شو. دې حوالې سره راته تفصیل ووایئ. السلام علیکم. بالکل جی، همدغه شان موږ یو ګروپ نیولې دی، چونکې موږ ته اطلاع وشوه. د هغې اطلاع نه بعد موږ سپاټ ته ورغلو. هلته مو د کمپلیننټ چې کوم دا مو واورېدو او دوی چې دی نو په چا باندې الزام لګولو، هغه مو انټروګیټ کړه او بالکل هماغه شان یې دغه چې واده یې کړی ورسره په کوټ کې او بیا ترې تښتېدلی وه. دا چې کوم مدعي دی د ده تعلق د کوم ځای سره دی؟ د مدعي تعلق لاهور سره دی. لاهور سره. نو دې څونه وخت نه راغلی او دې سره رابطه د دې څنګه جوړه شوې وه چې دا رشته دې کوله، نو دا په څه ذریعه شوې وه؟ دا جی بالکل سحر راغلی او غرمه کې دا نکاح وکړه او بیا د هغې نه وروسته چې دی نو موږ خبر شو، موږ پې بیا خپل سټیپ واغستو. نو تاسو خو به کمپلینټ اورېدلی وي چې د کم خلکو سره د دې رشته کېده، نو د دې منځ کې څوک رشتې والا و چې د دې رشتې جوړوله، که نه ډارې کې دا چې چا سره نکاح شوې ده؟ دا جی بالکل زبیر زموږ مدعي دی او د ځان سره د لاهور نه محمد احمد نومې هلک چې دی نو هغه راوستی و اور هغه ورله ویلي و چې زه له دلته پروګرام برابر کړم د واده والا، او همدغه شان ترتیب و جي. دی رالو محمد احمد سره دلته یې ورله جینۍ وښوله سهار ټایم کې او بیا عدالت ته تللي. هغې نه وروسته چې دی نو بیا پولیس خپل کاروایي عمل کې راوست. دا ملزمان تاسو د کوم ځای نه گرفتار کړل؟ دا ګل آباد جی د لذاق روډ باندې. نو د دې بیسیکلی تعلق هم دې ځای سره دی که نه دی د کوم ځای دي؟ د دې بیسیکلی سی ان آی سی کې هو ایډریسز بدل دي، خو مونږ دلته ګل آباد کې د خلاف کاروایي کړی جی، دلته راغلی و. دا ملزمان خو تاسو انټروګیټ کړي دي، اورېدلي هم دي، نو دا د دې یو نکاح وه چې ویې کړه که نه داسې ودونه دي ډېر ځل کړي دي په دوکه باندې؟ بالکل جی، دا چونکې داسې ایف آئی آرز 496 یا 419 420 دې کې کمپلیننټ یو ډېر اهم کردار لري. موږ دپاره اوس دې کې کمپلیننټ موجود و، نو موږ دې باندې کاروایي وکړه، خو سرهدس موږ ته داسې څوک نور خلک نه یي راغلی چې هغوی ووایي چې بهی موږ سره هم دې دغه شان د کار کړی. کمپلیننټ داسې کیسز کې ډېر اهم کردار لري که نه شي. د لاهور نه چې کوم دی راغلی دی مدعي، د سره بیا دا ملګری راغلی رشتې وله کوله، همدوی د سره دا غلط او ظلم کړی دی؟ بالکل جی، پیسې ته هغه اخیستي جي، او بیا یې مخکې د زنانه یا دې سره چې کوم دوه درې نور کسان دي هغوی ته یا ور رسولې یا نه دي ور رسولې، خو دا پکې یو اهم کردار لري جي. علي ادریش خان دا راته لږه واضحه کوي، اکثر له موږ دا ګورو په پېښور کې 400 مردان په هر ځای کې همدغه دوه هدې سره واده وشي، نکاح وشي، بیا ترې ښځه کیني او بیا نه ځي هغه حق مهر او کالې دا ترې نه وایي. دا پیسې چې کله ده ورکولې د مدعي د خپل ملګري له، نو دی د دې رشتې دپاره ورکړې وې که دا حق مهر و که نه دی سره دا ډیل شوی و چې ته به موږ دا پیسې راکې؟ واضح هلک جي د تفصیل سره راته ووایي. نه جی بالکل، دا پیسې صرف محض د واده دپاره وي جي، چې بهی ما له به دلته واده کوئ او بس دا یو ګیم و جي چې دوی پلان کړی، خو هغه پولیس بې نقاب کړو جي. د لاهور نه کوم میلمه راغلی و، هغه به هم فریادي وي، فریاد خو به هم تاسو ته کړي که نه؟ تاسو اورېدلی د هغه څه فریاد شته؟ بالکل جی، د هغه دغه فریاد و چې ما هم غلطي کړې ده چې دونه شارټ ټایم کې زه رالم او دونه شارټ ټایم کې ما نکاح م وکړه، او بیا د هغې نه وروسته چې دی نو لکه دا وشو چې ما ته اندازه وشوه چې دوی ما سره ټوکه کوي. تاسو دنه دا تپوس کړی دی چې په لاهور کې خو هم خلک رشتې کوي که نه؟ د پېښور وجه څه وه؟ دا جی د محمد احمد ته ویلي چې ما له پښتنې جینۍ دغه کوي جي، هر چا خپل یو ذهن دی، ذهنیت دی، هغې موږ څه نشو ویلی، خو ده ویې چې یاره ما ته پېښور کې واده وکړو. محمد احمد چې دی نو دی دلته پېښور ته راوست. پیسې خو د ده نه لاړې، ملزمانو هم تاسو ګرفتار کړل. زیاتر واقعي په پېښور ما خو تاسو ته ووایي 400 مردان دي کې دا واقعي ډېرې زیاتې دي. رشته علي ادریش خان، رشته لفظ یو ډېر مضبوط لفظ دی، په دې باندې دوه کورونه یو ځای کېږي، دوه زړونه پې یو ځای کېږي او بیا هغه په 2 لکه روپۍ باندې خرڅ کړو د رشتې لفظ، نو دې کې به تاسو څه ویل غواړئ؟ بالکل جی، زیاتې دی،
دونه انسان ته چې د نو کم از کم بیک گراوند چیک کول پکاري خپل ځان تم چې د نو کتل پکاري چې راځي یو بلې صوبې نه راځم او دې خوا واده کوم او بیا دونه شارټ ټایم پیریډ کې نو خامخا څه نه څه مسله وي رشتې خو ډېر دغه لږ سنت عمل هم دی واده کول خو زما په خیال چې دی نو یو شي تصدیق اول کول پکار دی لالچ نه کار نه دی اغستل پکار چې یاره زما په واده باندې به هسې واده کوم 10-15 لک 20 لک روپۍ به مې لګي او دلته به زه په 2-3 لکه کې شی راغونډ کړم نو دا مناسبه خبره نه جي د دې شي نه پرهیز کول پکار دی ملزمان تاسو اوریدلی دي د ملزمانو سوي ناشته اوس په توبه تیفتی کنه دی براوزی د جیل نه بیا هم دغه شان وارداتونه کوي ستاسو خبره بالکل ټیک ده جی مونږ ته خو توبه تیب شي او بیا الله خبر دی چې بیا ورپسې کوي یا نه کوي خو مونږ ته توبه تیب شوي دي چې آینده به داسې نه کوو څه لاره پکار دی لدریش خان تاسو خو ماشاءالله قابل افیسر یې ډیر کیسونه تاسو ټریس کړي دي کامیاب شوي یې دا کیس هم تاسو ټریس کړي دي او کتون کې د کیمرې په مخ باندې هم اوري لګیا دي دا راته وایي چې داسې حل د دې څه پکار دی خلکو له احتیاط څه پکار دي څه تدابیر پکار دي چې د داسې مسلو نه بچي ما تاسو ووایي جي چې دې کې به خپل مشران دا خپل چې کوم د کور مشران دي د خاندان مشران دي دا پکې انوالو کړي شي په ټایم باندې یو پاکه رشته ده د ښځې خاوند چې هغه ته ترتیب برابري داسې رشتې نه کېږي چې زه بل ښار نه راشم یا د دیزي خلک لاړ شي بل ښار ته لاړ شي هلته رشتې کوي د دې یو پراپر ترتیب پکار دی څنګه زموږ معاشره کې او پښتنو معاشره کې کېږي چې رشته ولیږي د هغې نه بعد چې دی نو پکې مشران خبرې وکړي یو تاریخ وټاکي نو داسې ترتیب زموږ معاشره کې چې شروع شي نو دا دوکهدهي به نه کېږي لدریش خان دا راته ووایي چې کله نکاح کیږي په نکاح کې بیا داسې یو بندن د دې تړلی کېږي چې دې کې خو ګواهان هم وي که نه نکاح د دې په کوټ کې تاسو ویلې چې شوې ده په قول ستاسو نو بیا خو هم دې کې یو ګواهان موجوده نو هغه ګواهان هم تاسو انټروګیټ کړي دي یا هم گرفتار کړي دي که نه ملوث پکې نه دي هغه بالکل جی هغه پکې مونږ راوستي دي او هغې پس تکل جاري دی انشاءالله ډېر زر به هغه هم گرفتار شي جي د دې نه علاوه پکې 2-3 کسان نور چې کوم نکاحګانې دا خلک کوي د دوکې داکې دپاره کوټ کې د دې نن نکاح وشوه بهر هم خلک د پیسو دپاره کوي دې حوالې سره به څه وایې په جي کوټ خو خلکو ته ایزي وی ښکاري چې دا یو اسانه طریقه ده او دغه شان دی مونږ زنانه سره دی واده وکړي او بیا به هغې نه وروسته چې دی نو مونږ په څه طریقه باندې هغه ته یا پټه شي یا ترې وتښتي نو بیا هم د دوی دپاره سر درد خو جوړ شي که نه چونکې دوی راغلي په یو نیت یو بیا ورسره مخکې فراډ وشي نو شیم میریج نه دی پکار جي لیدریش خان دا راته ووایي چې دا زلمی کم د لاهور نه راغلی او د واده خواهشمند چې کم و د خو نکاح هم کړې وه او دا راته ووایي چې دا د پیله واده و که نه د دویم خواهش د پېښور نه د واده کولو جی دا د اولنی واده و اخري تپوس نه کوم لیدریش خان زمونږ په معاشره کې داسې ناسور هم راګډ شوي دي چې یو نکاح سنت عمل دی نبی علیه السلام سنت دی او دا خلک ژوندي کوي نکاح په شریعت په مطابق باندې کوي خو د دې هم خلکو کاروبار جوړ کړی دی ای کې تاسو کامیاب کاروایی کړی دی یو ګروه تاسو منظم گرفتار کړی دی هغه خلکو ته به نصیحت کول غواړي چې کوم خلک په دې کې مبتلا دي او د چند پیسو روپو دپاره داسې غټه ګناه کوي لګیا دي یره جی غټه ګناه ده غټه ګناه په دې چې دا یو زموږ اسلامي طرز باندې یو ښځې خاوند رشته جوړېږي په دې باندې نسلونه پرې ابادېږي جي او دا نسلونو سره کھلواړ دی جي نو داسې نه ده پکار او الله تعالی ایر دی د دوی نه زه به دا ووایم جي ګرانو کتونکو ایس ایچ او باډي پورا علي ادریش خان خبرې خو تاسو واورېدې دوی ووایي چې مونږ خو ملزمان ګرفتار کړل خو دا یو عظیمه او غټه ګناه ده دا خو رشته جوړول دي اسلامي شریعت باندې او سنت ژوندی کول دي خو گرفتار د ملزمانو اوس خپېماني ده خو بیا هېڅ پته نه لګي د دې ګارنټي خو پولیس وایي موږ نشو کولی چې دوی راوځي او بیا داسې وارداتونه کوي خو کمپلینټنټ پکې ډېر ضرور وي چې موږ سره اسټو صاحب وي موږ سره موجود وي موږ بیا پر وخت کاروایي کوو پیسې خو هم ترې لاړې کم خواهشمند حضر چې و حضرات هغوی دلته رشته وکړه نکاح یې وکړه خو بیا ورسره دوکه وشوه ګرانو کتونکو په ژوند کې احتیاط پکار دی رشتې خلک کوي تپوس پوښتنه کوي معلومات کوي بیا واده کوي ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان